سورة الفاتحة دا هر بیماری علاج دی، هر بیماری علاج دا شفا دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قرآن بزان دمو د دې معاوضتین مبارک حدیث راغلی دی چې کله دا سورتونه نو نازل شوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف آیاتونه ویلو هغه بزان دمو مختلف دمونه. کله چې بیا دا سورت نازل شول دا سورت فلق او سورت الناس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غینا پس بیا بل سورت پر ځان نه د پکړې کده بزان دمو او حتی چې رسول الله په مرض الموت کې کله نو بي حضرت عائشہ فرمایي چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړل ډېر تکلیف ورته نو ما دا سورتونه ویلو او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې دم کړل چوپ کړل او د نبی علیہ السلام لاس نه راوستل او دا په ټول بدن باندې راخل. نو قرآن کریم په ټول شفا شفا ده. یو خبره په دې ځکه یاد کړئ چې دا شفا دو قسمه شفا ده، یو شفا د بدن ده، یو شفا د روح ده. نو قرآن کریم نه خدا معلومیږي چې دا د روح شفا ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دا د روح شفا ده، مطلب د روح بیمارو علاج کوي، د روح سلوکي د علاج کوي، حسد علاج کوي، د شرک علاج کوي، د بدعات علاج کوي. او د حدیثو دا ثابتېږي چې څنګه د روح علاج دی دا د بدن علاج دی. لکه وروسته به راشي چې حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه هغه یو کس لړم چیچلی و او هغه یې په سورة الفاتحه باندې دم کړی دی. په دې ترمذي په دویم جلد کې د دمونو کتاب الرقا او التمائم کوم چې کتاب دی مستقل، نو په دې دمونو کې ډېر دمونه داسې راغلي دي چې نبي علیه السلام او صحابه کرام اکثر په سورة الفاتحه باندې دم کړی دی. خود د عبدالله ابن عباس طریقه دا و چې څوک به دمو نو په فاتحه به دمو طریقه به دا وزل به ویل، وزل یو ځل یې سړی ویلی شي، دوه ځله یې ویلی شي، وزل به چونکې اووه آیتونه دي پکې او وزل به دا عبدالله ابن عباس کې خلک دمو. نو دا شفا ده او قرآن کریم یقینا شفا ده. دې سره سره یو خبره دا مې یادول غواړي چې دا د هر چا خپل یو طریقه ګورئ. ډېر کسان داسې که نه هغه په دې دمګرو پسې یا په مولیانو پسې ګرځي، یاره ما له ته اجازه راکړه. نو اجازه داسې د قرآن او د سنت نه خو داسې ثبوت نشته دی چې خامخا به سړی اجازه غواړي. خو څنګه چې په دې احادیثو کې خلک اجازه ورکوي چې زما نه وایه، نو هغې ته څوک بدعت نه وایي. نو دې ته بدعت نشي ویلی. څوک چاله اجازه ورکړي دا د تجربې سره تعلق ساتي. دې تعلق د دین سره نه د تجربات دی، یعنې علاج دی که نه. نو څنګه چې علاج یو حکیم خپل شاګرد له نسخه ورکوي نو دغه شانې خپل دم هم چا چاته نسخه ورکړله چې بس په دې دمول کوه. او د اجازې ضروري هم نه دي او داسې فضول هم نه دي چې هر بیخي سړی نه مني چې دا له کوم بدعت دی. بدعت ورته نه ویلی کېږي. خو دا خبره یاد ساته چې دې ګرځېدو ته ضرورت نشته دی، بلکې د قرآن کریم دا چې 1200 آیتونه چې 1236 یا زیات کم دا څومره آیتونه چې دي د چا چې په کوم آیت باندې اعتماد وي او په کوم باندې اطمینان جوړ شي په هغې باندې دم جایز دی. دا د تجربې نه ثابته ده. څوک په فاتحه وایي، ستاسو خیال دی دا مچۍ چې څوک وچي چې کوم دم پرې وایي تاسو پته ده ویزا بدکشتم جباری. دې خو په ظاهر کې دا مطلب دی، ظاهر کې دا مطلب دی چې کله له چک ورکوي نو سم جفت چک ولا ورکوه. ظاهر کې خو دا ښکاره کېږي چې حمله کوئ، وګورئ ښه جفت ته حمله کوئ، وګوره دم د مچۍ دی دا ولې. بس دا آیت دا هم د شفا آیت دی که نه. یا څوک چې غاښ دموي اکثر دا وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو څنګه آیت دی د دویمه سپاره کې دا آیت خلک وایي. نو دا چې د چا کوم صورت خوښي او کوم آیت یې خوښي په هغې باندې دم کولی شي او قرآن کریم دا د شفا کتاب دی. د دې سره سره یو بل نوم دی 9 نمبر سورت الرقیه. رقیه دم ته وایي. دا په بخاري کې حدیث دی چې حضرت ابو سعید خدري وایي ویل موږ تللي وو په سفر باندې نبي اسلام لېږلي دا ماښام ټیم شو نو موږ وویو نو موږ دا کلیوالو ته ویل چېرې زموږ د ډوډۍ غم وکړي. نو هغه کلیوال داسې بېکاره شانې وو زموږ د ډوډۍ غم یې اړونه کړو چا ډوډۍ نه راوړله چې نه یې راوړله. الله دې څه وکړه چې ګیري چا ورته خیرې کړې وې د طالبانو د مېلمنو خیرې ورې اکثر قبلېږي چا به خیرې کړې وې نو د دې کلي چې کوم ملک صاحب دی او مشر دی هغه لړم یا مار څه شي وچیچو او په هغوی باندې سم ماښام راغی. په دې کې یوه جنۍ وه او هغه جنۍ رامنډې والې چېرې دلته څه مسافر وو شاید د نښو نه دا معلوم شوي وو چېرې داسې دمونه به کولی شي. نو ویسي ته راغله او هغه جنۍ زموږ خواله راغله نو ویل موږ ته یې وویل چې هل فیکم راقب په تاسو کې څوک دم کولی شي. ویل موږ ته خو دمګر نه معلوم یو ملګری پاڅېدو چې زه یې دمولی شم. ویل هغه ملګری چې لاړو دلته 2 قسمه روایتونه دي. یو دا چې ورته وویلو چې دم به کومه وګوره هسې نه کومه. تاسو په دې کلي کې ټول بیزې ګړې ساتئ مال ورا بیزې ورسره کوئ 30 بیزې ورا کوئ. او دویم روایت دا هم دی چې هغه خلک په خپله باندې راضي شوي دي. نو دواړه خبرې ټیک دي، دواړه کېدای شي چې ده مطالبه کړي او هغوی راضي شوي.
نو 30 بیزې ولا ورکړلې او هغه لاړو او هغه سړی دم کو چې دم یې کو هغه ټیک شو. بیزې چې کله راوستلې اختلاف پیدا شو، چا به ویل په دم باندې بیزې جایز دي، چا ویل په دم بیزې ناجایز دي. دا اختلاف چې کله راغی نو ویل یاره نه خورو او نه یې لاړو. مدینې ته به بوځو، نبي علیه صلات وسلام رحمه الله رایې راکړې. کله چې مدینې ته راغی نبي علیه صلات وسلام ته یې وویلو ویل دغه شانې موږ په دم باندې 30 بیزې اخیستې دي. نو نبي علیه صلات وسلام وویل اقسموا واضربوا لي بسهم، تقسیم یې کوي او ما له به هم سره کوي، ما له هم سره کوي. ځکه دا خو یو علاج دی. د علاج په طور باندې تاسو پیسې اخیستل په قرآن پیسې نه دي، دا په قرآن پیسې نه دي، بلکې دا په دم باندې پیسې اخیستل دي، دا په علاج باندې د خپل تجربې پیسې اخیستل دي. نو د تجربې پیسې سړی اخیستی شي. په دم باندې د پیسو د اخیستلو حیثیت داسې دی لکه په ډاکټر چې په هغه چیټ باندې پیسې دقه حیثیت دی. نو که ډاکټر بالفرض په چیټ باندې پیسې علي او هغه ستا نه په دې تپوسونو باندې پیسې علي، دا جایز دي. نو په دم باندې پیسې اخیستل دقه شانې جایز دي. بل حدیث کې صفا راغلی دي د ټولو نه غوره پیسې هغه دي چې دا د الله په کتاب باندې تاسو والئ. لہذا په دم باندې سړی پیسې اخیستل که ځان له سریټ مقررې مقررولی شي چې زه دم کومه 100 روپۍ باندې به زه ماشوم زیل والا دمومه، څوک چې زیل کړي 100 روپۍ والمه، او څوک مار وچیچي نو 15,000 والمه، او چې څوک لړم وچیچي نو 2,000 والمه. نو ښه خبره خو نه ده، ځکه خدمت خو پرې کول پکار دي، زموږ د چا وس کېږي. او که څوک اخلي نو څه پابندي کې څوک نشي لګولی، د خپل تجربې پیسې سړی اخیستی شي. او دا سورة رقیه ده. البته نبي علیه صلات وسلام ته تپوس وکړو چې څنګه دم کړی و. وایي چې ما پې سورة الفاتحه ویلې وه. دا الفاظ په حدیث کې شته، ما پې سورة الفاتحه ویلې وه. نبي علیه السلام یې راته وویل چې تا د چا ویلي دي چې انها رقیه دا دم دی؟ او د ویل ستا نه مې اورېدلي د نبي علیه السلام هم دم ول کړي دي. نو دا د دم صورت دی. د دې سره سره د دې صورت یو بل دی سورة الوافیه. وافیه سورة الوافیه ورته ولې وایي؟ وافیه ورته دا وایي چې دا به پوره سړی وي، پوره. یعنی په مونځ کې داسې نشي ویلی چې د ایاک نعبد و ایاک نستعین پورې په یو رکعت کې وایي او د اهدنا الصراط المستقیم نه بیا په بل رکعت کې وایي. سورة الفاتحه به سړی پوره وایي، دا نیمولی نشي. د دې سره سره 9 نمبر د دې نوم دی سورة الواقعه. واقعه واقعه وقع یقین دی. نو په معنا د حافظتون باندې دا صورت سړی د څه نه ساتي؟ د عقیدې او د عمل د زلت نه ساتي. لانها تقي عن الزلات فی العقیدة والعمل. د انسان په عقیده کې او په عمل کې د ښویېدلو نه ساتي. ځکه چې دا سړی کله ووایي او په دې باندې ځان پوه کړي نو دا بیا نه ګمراه کېږي، دا انسان ساتي. بل دا په قبر کې به دا د مشکلاتو نه ساتي، محشر کې به د مشکلاتو نه ساتي. نو سورة الواقعه ورته ویلې کېږي. او د دې سره سره سورة الکافیه 10 نمبر د سورة الکافیه. کافیه ورته ولې وایي؟ د کافیتون په باره کې دا خبره ده سفیان ابن عیینه رحمه الله دا خبره کړې ده چې د سورة الکافیې وجه تسمیه دا ده چې دا سورت د نورو سورتونو په ځای باندې کفایت کوي، کافي کېږي، خو بل سورت د دې په ځای نشي کافي کېدی. مطلب یې څه دی؟ د دې مطلب دا دی سړی په مونځ کې صرف سورة الفاتحه ووایي او بل څه پرې ونه مونځی کېږي. صرف سورة الفاتحه وویله بل سورت یې ونه وایو نو مونځ یې وشو، خو بالفرض که بل سورت یې ووایو فاتحه یې ونه ویله نو مونځ یې نه کېږي. دا یې معنا ده. لہذا سورة الکافیه ورته ویلې کېږي، ضروري سورت دی. د هغې سره سره دې ته سورة الکنز 11 نمبر سورة الکنز نومی دی. سورة الکنز ورته ولې ویلې کېږي؟ خزانه ده. دا حدیث کې راغلی نبي علیه السلام فرمایي فاتحة الکتاب کنز من کنوز عرشي. دا فاتحه چې ده دا عرش د خزانو نه خزانه ده الله تعالی ورکړې ده. څنګه چې حدیث کې راغلی چې ابشر بنورین ورته ویلي دا الله تعالی ستا دپاره رالیږلي. دا کنز دی، دا خزانه ده. د دې کنز به انشاءالله وروسته بیا هم تذکره کوو. د دې سره سره د دې صورت یو 12 نمبر نوم دی سورة تعلیم المسأله. تعلیم المسأله. تعلیم المسأله څه ته وایي؟ تعلیم مسأله معنا سوال. د سوال کولو چل موږ ته راغلی. موږ څنګه سوال کوو؟ سوال اکثر مسلمانان مایوس هم چې جاره زه سوالونه کوم زما سوال نه قبلېږي. د سوال یو څو آداب دي، یو څو شرایط دي. زه دواړه وایم، آداب یې هم دي او شرایط یې هم دي. شرایط یې دا دي چې سړی سوال کوي نو تعلیم المسأله په دې انداز باندې ده چې سړی به بسم الله وکړي. اول بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وکړي. ځکه کوم کار چې دا عظمت والا کار بغیر د بسم الله نه شروع شي نو په هغې کې برکت نه وي. دا حدیث کې راغلي.
بسم الله نفس دا متوجی شو دا الله رب العالمین حمد و ثنا ووي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. نو اول به دا الله حمد و ثنا ووي، دا دویم شرط شو. بیا دریم نمبر شرط ولدا دی چې مالک یوم الدین دا الله رب العالمین بڑای هم بیان. یو دا الله صفاتونه دي، بل دا الله بڑا، الله قهار دی، الله جبار دی، الله متکبر دی، دا الله بڑای بیان. پس څلورم نمبر باندې ایاک نعبد و ایاک نستعین معلومیږي چې دا به خپل کمزوري او خپل ذلت به تسلیم کړي. زه ډېر کمزور یم، زه عاجز یم، یعنې په داسې حال کې به دا دعا کوي اگر چې دا ضروري نه ده خو مستحب دا ده چې سړی کله دعا کوي نو چې بالکل خیال به پې ولاړي، سرتور سري، زړې جامې اغوستي، پراګنده ویښتې، خړ پړي، او په دې حالت کې دا دعا وکړي نو دا سریع الاجابت ده. و سړي ښه کاټن جامې سرې کړي دي، واسکټ یې اچولی دی او خپلې مزیدار پټکې ورته په سر کړی دی او ځان یې ښه کیبټ ته برابر کړی دی او دا دعاګانې غواړي. طارق جمیل صاحب زما ډېر خوښ دی، خدای شته زما په دې ژوندو مولیانو کې ډېر خوښ دی، خو هغه یو مکر یې چې کړی دی عمران خان لکه مې دعاګانې کوي او چغې وایي، نو دا دعاګانې داسې دعاګانې نه او داسې وکړي او دا جړاګانې کوي او فریاد کې خلک پسې خاندي. داسې فریاد نشته. ته رازه کېنه ولته ښځې هم ناستې دي او سړی هم ناست دي او په داسې طریقه باندې جړاګانې، د هغې خپل څه اصول آداب دي چې ځان په حد درجې عاجزه کړي. او چې کله دا څلور آداب پوره شول نو په پنځم نمبر باندې الله رب العالمین ته خپل التجا کوي دا چې اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی موږ ته نیغه لاره وښایه. دا پنځم نمبر شو. او شپږم نمبر چې کله د سوال وغوښتو نو بیا ورسره څه دي، د هغې نه وروسته بیا پسې امین ویل دي او امین ته ختم الله تعالی د الله مهر وایي. نو کله چې دا طریقه دې خپله کړله او په دې شرایطو باندې دعا وکړله دا دعاګانې اوس قبلېږي، بیا دا دعاګانې اوس به قبول شي. او د هغې د آدابو نه بیا دا دي چې دا دعا په یقین سره کول، په یقین سره چې دا الله تعالی ماله راکوي، الله یې راکولی شي، الله نه غواړم الله یې راکولی شي. یقین سره دا ادب دی. د دعا د آدابو نه دا چې په عربۍ ژبه کې کوم دعا وشي دا سریع الاجابه دي. هر ژبه کې الله سوال قبلوي خو په عربۍ ژبه کې ډېره پیدا پکې دی، بل ادب دی. او د هغې سره سره په سوال کولو کې الحاح نه کول. الحاح معنا چې سړی یعنې اوس یو طالب العلم دې سوال کوي نو دا سوال وي چې الله تعالی یو ګاډی راله راکړي، یو ویډ سي چې راځي درس ته ځم راځم، دا ټیک دی. دا سوال خو دا اوس وایي چې ما الله تعالی ټي زیډ ګاډی راکړه نو داسې الحاح ده، دې څه ضرورت دی؟ ټیک ده. یا داسې د سړی دا دعا کوي چې الله تعالی طالب دې الله تعالی ښه ښځه راله راکړه، ښځه د ښه خاوند ماله راکړه، دا د هر چا مطالبه ده، نیک عمله صالحه خاوند، نیک عمله صالحه ښځه، خو دا ټیک ده. خو که سړی په ابتدا کې څلور ښځو سوال کوي دا الحاح ده. داسې قسمه سوال دې نه ځان ساتل پکار دی، الحاح. او یا دې سوال چې الله تعالی دې توفیق راکړي په هوا کې الوزما، دا سوال دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ جومات ته راغی او یو کس دعا کوله، ځوان ناست و او دعاګانې څنګه کولې، الله تعالی ستا نه په جنت په منځ کې هغه سپین محل غواړمه چې داسې رنګ یې، داسې کړکۍ یې، داسې دروازې او داسې قسمه د هغې کارپېټ یې، داسې قسمه دعا نبي علیه الصلاة والسلام وکړل چې داسې قسمه سوال مه کوه. د الله نه چې سوال کوې بس جنت الفردوس ته غواړه. جنت الفردوس دا اعلی جنت هم دی او اوسط جنت هم دی، غوره جنت دی. نو ډېر الهام بیا په سوال کې نه کوم، په طریقه باندې سوال کول دی. آداب چې کله سوال وشي نو الله رب العالمین هغه بیا قبلوي، هغه بیا الله تعالی قبلوي. نو دا شوله سورة تعلیم المسأله. سورة تعلیم المسأله د دې سره سره 14 نمبر د دې سورۃ د سورۃ السبع المثانی. سبع المثانی، سبع وتوي او مثانی معنا مکرر. نو سبع المثانی ورته یا په دې وجه باندې چې دا سورۃ هغه سورۃ دی، دا سورۃ هغه سورۃ چې دا دو ځل نازل شوی دی، یو ځل په مکه کې نازل شوی دی، یو ځل مدینه کې نازل شوی دی، تکرار النزول پکې راغلی دی. او دویم نمبر د دې سبع المثانی دا معنا ده چې تکرار په منځ کې کیږي، په هر منځ کې فاتحه ویلې کیږي، بلکې په هر رکعت کې فاتحه ویلې کیږي، هر رکعت کې فاتحه ویلې کیږي. نو سبع المثانی ورته وي. ولقد آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم، قرآن کریم کې راغلی دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فاتحة الكتاب هي سبع المثانی والقرآن العظیم. او د دې سره سره 14 نمبر نوم ورته قرآن عظیم ویلې شوی دی. هم په دغه آیت کې راغلی دی او د حدیث کې راغلی دی چې فاتحة الكتاب هي سبع المثانی والقرآن العظیم. او یا ولقد اتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم، نو دای 14 نمبر نوم دی چې دا قرآن عظیم ورته ویلېږي. نو اعظم السورة قرآن عظیم دا دواړو نومونه راغلی دي جدا جدا. 15 نمبر د سورۃ الفاتحه نوم دی سورۃ اساس القرآن. دا اساس القرآن دی، دا د قرآن بنیاد دی، بنیاد اولی. نو د قرآن
بنیاد هم دا دی. تفهیم القرآن کې مولانا مودود رحمه الله وی د سورۃ الفاتحه مثال د دیباچې دی. دیباچا ابتدا کې خلق کما خبرو کې هغه دیباچې ورستو بیا خپل خبره کوي. نو اساس القرآن دا نوم نقل دی ابن عباس رضی الله عنهما. شپاړسم د سورۃ الفاتحه نوم دی سورۃ الشکر. دا د شکر سورۃ دی. لکه رأس الشکر الحمدلله رب العالمین. اصل شکر هم دا دی چې سړی په دې طریقه باندې د الله شکر ادا کړي. سورۃ الشکر او سړی الله تعالی زه بس تاسو په صحیح الفاظو باندې سم شکر ادا کوم نو دا سورۃ چې کله پوره کو نو د الله تعالی شکر ادا کو. ولسم نمبر د دې نوم دی ام الکتاب. د درې نومونه چونکې زه داسې ویما. ولسم نمبر ام الکتاب او اتلسم نمبر ام القرآن. ام الکتاب او ام القرآن دا دو نمونه دي. 17-18 ام القرآن او ام الکتاب. د کتاب مور او د قرآن مور. نو مور اولی بچی ورستو یا په دې معنا باندې چې په دې ابتدا کې دا سورت دی ورستو بیا نور سورتونه دي. یو دا معنا ده. دویم نمبر دا ده چې ام الکتاب او ام القرآن ورته په دې وجه باندې ویل کېږي چې دا به ان شاء الله ورستو زه په یو ځان له عنوان کې زه وایم چې د قرآن کریم څومره مضامین دي تفصیلا دا ټول مضامین اجمالی طور باندې د سورۃ الفاتحه کې موجود دي. دا ورستو ان شاء الله بیانو چې قرآن کې ټول څه مضامین دي. غټي غټي خبرې په فاتحه کې دنه موجود دي. د دې مثال دا دی چې ام الکتاب او ام القرآن ورته په دې وجه باندې وایي په دې وجه باندې چې دا سورۃ الفاتحه خلاصه ده او دا ټول قرآن دا غیبیا دا سورۃ الفاتحه اجمال دی او دا ټول قرآن دا غیبیا تفصیل دی. نو ام الکتاب او ام القرآن ورته ویل کېږي. او د دې سره نو لسم نمبر نوم دی سورۃ المناجات. مناجات دا سورۃ المناجات په دې کې د الله سره موږ جرګه کوو. الله توایو کنه الحمدلله رب العالمین. الله تعالی وی دی بنده زما حمدنی ربی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. نو بیا ته ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله سره موږ سره ګوشي کوو جرګه وسره کوو او اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. دا مناجات او جرګه ده. او د دې سره سره شلم نمبر نوم دی سورۃ تفویض. سورۃ التفویض. تفویض معنی ځان سپارل. ځان سپارل. نو ځان سپارل د الحمد بنیادی طور باندې موږ د الله حمد بیانو. الله ستا دپاره حمد دی یعنی د بل چا په لاس کې څه نشته دی. ټول اختیارات ستا دي. دا په اصل کې موږ الله ته ځان سپارو. تفویض دی. تفویض. 21 نمبر د دې سورت نوم دی سورۃ السؤال. سورۃ السؤال یعنی دا سوال دی. دا سوال سورت دی. په دې کې موږ د الله نه سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. او آخری نمبر 22 نمبر د دې نوم دی سورۃ شافیہ. نو شافیہ او شفا تقریبا قریب نمونه دي. څنګه چې شفا ده دغه شان دا شافیہ ده معنا شفا ورکون کې صورت ده. دا څوک یویش بیانې نو چې شفا او شافیہ یو شنو بیا یویش جوړیږي یو چې جدا شي بیا به دا 22 ورسیږي. دا نمونه په مختلفو تفاسیرو کې ځای په ځای باندې بیان شوي دي. کثرت الاسامی تدل علی عظمت المسمى یا تعظیم المسمى. کثرت الاسامی ډیر نمونه تدلو دلالت کوي په سبانه علی تعظیم المسمى چې دا مسمى ډیر عظیم شی دی. قرآن کریم کې د 2 سورتونو نمونه د شلو نه غوښتي دي. یو دا دی 22 نمونه او 22 نمونه سورۃ الاخلاص هم راغلي دي. 22 نمونه دا د اخلاص هم دي او 22 نمونه دا د سورۃ الفاتحه هم دي.